اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، زه خیم او امید لرم چې تاسو ټول به هم ښه. ما نن تاسو په خدمت کې د حضرت مولانا محمد ادریس صاحب یو بیان راوړی دی چې د هغې عنوان دی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه انصاف. په دې کې موږ ته حضرت مولانا محمد ادریس صاحب د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د انصاف متعلق بیان فرمایي. نو راځئ چې ټولې په شریکه واورو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د شپې به ګرځېده، خلیفه امیر المؤمنین دې ته وایي، د شپې به ګرځېده، معلومات به یې کول، څوک خفه دی او که څوک خوشحاله دی. د مدینې شریفې نه بار ووت، یو ځل یو صحرا ته لاړ، اونې بوټي دي او دی پکې روان دی، یو رڼۍ ولیده، ورنږدې شو چې ګورم چې دلته څه شی دی، دا رڼا په دې شپه کې په دې میدان او بیابان کې څه کوي. چې ورنږدې شو د هغې نه د انسان د فریاد اواز واورېد، لکه یو انسان چې زبیرګي کوي. اواز یې وکړ، الله مو بخښه، څوک دی، څه چل شوی دی؟ د خیمې نه ولې یو سړی راووت، وی او دا زما کور والا دی، وی خیمه کې دی او بیمار دی، فریاد کوي. وی څه بیماري یې ده؟ وی د ماشومانو بیماري یې ده، اولاد تکلیف دی ورته. نو وی بیا وی مسافر څوک نشته، وی دې ښځې سره دې څوک د خدمت شته؟ ولې چې د کوم انسان دا تکلیف وي نو هغې له خامخا یو بني ادم پکار دی چې هغې خدمت وکړي. وی نه څوک هم نشته، یو زیم یو مې دا ښځه ده. وی ښایي څوک نشته؟ وی نه. په یو منډه کور ته راغی خپلې بیبي ته. ګوره عمر فاروق امیر المؤمنین دی، د مسلمانانو بادشاه، داسې بادشاه نه لکه زمونږ دا بادشاهان دا ګوډاګیان، داسې بادشاهان دي. د پاکستان چې لس یو ځای کې ردې نه بادشاهي زیاته، 2 مربع میل 2 مربع میل علاقه د هغه لاندې، دا بادشاهان د هغه خپو کې اعلان کړ. د الله نه یری څونه وه، خلیفه د مسلمانانو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلیفه دی، مجاهد، څومره خوښ د دواړو جهانو سردار ته. راغی بیبي ده، فلان کې یو مسافر سړی دی، مسافر ښځه او فلان کې ځای کې خیمه کې غریبانان ډېره دي او ښځې ته ډېر لوی تکلیف دی او فریاد کوي، جاړي، هېڅوک نشته د هغې مظلومې بې کسې. اوس ښځه انکار ونه کړي چې زه خو ستا خدمت کوم، خو کور کې دننه کوم، زما څه کار دی چې د بار زما په صحراګانو کې د پردو خلکو خدمتونه کوم. امیر المؤمنین بل څوک راوړی. نو ښځې ته ګوره په منت وایي. نو ښځې مسافره ده، مظلومه ده، تکلیف کې مبتلا ده، څوک ورسره نشته، الله به ډېر لوی اجر او ثواب درکړي. کراسه او امیر المؤمنین تابع ده، داسې ښځه خو نه. څه چل دی ورته؟ د ماشومانو د پیدایش تکلیف دی. نو هغه زنانو ته خو پته چې کوم سامان لګېده او کوم خوراک لګېده او کوم څیزونه، زر زر یو غوټه تیاره کړه، اله امیر المؤمنین مخکې کېږه عمره چې زه در سره زر ځمه، ګورې دا سخت تکلیف. ورورسېدل خیمې ته او د امیر المؤمنین بیبي د عمر فاروق بیبي ورننوته، د هغې پوره خدمت یې وکړ. سړی یې ترابار کړه چې ته بار ته راوځو. هغه لګیا دی د عمر فاروق سره، خبرې ترې کوي، پېژني نه چې دا عمر فاروق امیر المؤمنین دی. او دا لګیا ده د هغه مریض زنانه خدمت کوي، داسې خدمت یې وله وکړو چې الله تعالی هغې زنانه له زوی ورکړ، بچې پیدا شو. چې بچې پیدا شو، د عمر فاروق بیبي په منډه بار راووته د خیمې نه، وی امیر المؤمنین مبارک دې شه، ستا دغه مسافر رور ته الله زوی ورکړ. چې دا خبره یې وکړه نو هغه سړی پرپي شو. هغه ته خو پته نه وه، د عمر خو ډېر لوی روب و، ډېره لویه دبدبه وه د عمر فاروق رضی الله عنه، داسې خبره خو نه وه. خلک به ته یېرېدل، متیازې به د یهودیانو او عیسایانو په بسترو کې کولې. د عمر نوم به یې واخېسته. او ګورې دا یقینا تاریخي خبره ده، تاسو خو به یې اورئ، خو دا تاریخي خبره ده چې یهودیانو او عیسایانو به خپل بچي د کول او جړل به، دا ټکې به وي جاء عمر راغی. دومره د هغې په زړه کې هغه یره پرته وه، حالانکې ظلم یې تر ننه پورې چا سره نه دی کړی. اوس خو دا یهود او عیسایان د مسلمان سره څومره ظلمونه کوي، هغه د ظلم بادشاهي نه ده کړې.
هغه اقلیت لا یهودیانو له عیسایانو له خپل حق ورکړی دی د کافر د ګرجې حفاظت یې کړی دی هغه یو داسې امن قایم کړی چې د مسلمان زندګي په خیر او په خوشحالۍ وه او جناب د یهودي او د عیسایي او د کافر ژوند هم د خیر او د خوشحالۍ و دهشتګردي هغه نه ده کړې اوس خو ظالمان چې لاس کې طاقت په مسلمان ظلم کوي زیاتې کوي وی امیر المؤمنین مبارک دشه وی ستا دغه مسافر رور زوی شو چې هغه دا ټکې واورېد دغه مسافر پرپي شو خو دا مې څه غلطي وکړه د عمر د امیر المؤمنین په ښځه مې د خپلو معشوق د زنانه د بیمارۍ خدمت وکړه دا شو او چې هغه ښځې دا ټکې واورېده خو هم نه وه خبر نو د ولادت نه پس چې هغه بل کم تکلیف زنانه له راځي دومره یره پرې راغله چې هغه تکلیف یې الله تعالی فوري ختم یرې د وجې راغی دا سړی عمر فاروق ته په خپلو کونډو لاس کېښود د مسلمانانو خلیفه امیر المؤمنین معافي غواړم ما خو تا سره ډېر زیاتې وکړه په شپه مې وکړولې او بیا ستاسو بیبي سره مې ډېر زیاتې وکړه دا خدمت خو د دیانو خدمت دی او دا ما ستاسو د امیر المؤمنین د خلیفه په بیبي د دیانو خدمت معافي غواړم جی عمر وی ولې دا زما فرض دی ما نه که د قیامت پر ورځ الله تپوس وکړي چې ستا د مدینې په ګاونډ کې یو مسافر سړی او مسافره ښځه او تکلیف ورته و تا ورسره څه امداد کړی دی الله له به د قیامت پر ورځ څه جواب ورکړو دې ته خلیفه د مسلمانانو وایي د دیانو خدمت په بیبي باندې کوي ولې زړه کې خوف خدا یره پرته ده الله دې زموږ په زړه کې یره پیدا کړي یره چې پیدا شو په زړه کې والله ما د غوی مثال درکړ چې داسې غوی وي چې په د اخکرو شلول کوي او سخت خطرناک غوی وي او چې د مالک د چوکۍ یری په ذهن کې پرته وي مجال شته چې د لارې نه بل طرف ته قدم خو والي انسان په زړه کې چې یره دی به ولې ټیک نه روان ورونو زموږ په زړه کې د الله یره نشته حقیقت ته ګورئ موږ د الله نه یریږو هسې په خولې زباني جمع قرض چې الله او د الله قدرت او یره او یره او یره یره عمده عمر فاروق رضی الله عنه دی یو ورځ روان دی د مدینې شریفې په کوڅو کې یو د جګړې اواز یې واورېد کور کې دننه د زنانو جګړه ده دی ورته ودرېد چې معلومات کوم څه چل دی لور او مور په جګړه دي مور ورته وایي لورې په دې پیو کې اوبه واچوه لور ورته وایي مورې دا ګناه ده یاره لورې واچوه پیسې به وګټو مورې الله له بس جواب ورکو عمر فاروق اعلان کړی دی ګوره لور داسې مسلمانه ده عمر فاروق اعلان کړی دی چې که چا هم پیو کې اوبه واچولې او زه پې خبر شم سزا به ورکومه مورې امیر المؤمنین خلیفه اعلان کړی دی مور ورته څه وایي ای بچې دلته امیر المؤمنین کم دی خو شپه ده نیمه څه خبرېږي زموږ نه لږې غوندې اوبه ورکړي او جام ور واچوه یې مورې که امیر المؤمنین نشته عمر د هغه رب خو شته که نه دې ته ایمان امیر المؤمنین نشته د هغه رب شته امیر المؤمنین موږ نینی د هغه رب مینی امیر المؤمنین په تیاره کې نظر نه لګي د هغه د رب تیاره کې نظر لګي امیر المؤمنین په کوټه دروازه دننه ناست چانه نه دی خبر د هغه رب په کوټه دروازه دننه نه دی ناست هر وخت کې د انسان نه خبرېږي په دې جګړه دي وایه اوس کنه موږ څه کوو پیو کې اوبه ګناه د چورلټ غټه ګناه اوبه د قیمت شی نه دی او تا قیمت ته ورسول پیسیر دی مثلا او پاو دې پکې اوبه ور واچولې نو 15 پاوره ته جوړې کړې نو هغه اوبه دې د پیو په قیمت خرڅې کړې وې دا پی دی او پی نه دي ټګي نه شوه اوبو ته پی وې او د پیو په قیمت یې خرڅې د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي من غشنا فلیس منا چا چې زمونږ مسلمان رور بی سره ټګي وکړه دا زما ډلې والا نه دی زما په لار نه دی روان نو چې د پیغمبر په لار نه دی روان د چا په لار به روان په دوکه او په ټګۍ پیسه پیدا کول الله دې د دوکې او د ټګۍ د پیسې نه وکړي چې مسلمان پې ونه وی زما رونو هغه زنانه مور سره په جګړه وه عمر فاروق رضی الله عنه کور ته راغی
بیبي ته وې دې زوی له ښځه کوم او ما ولې جینۍ صحیح کړې زوی یې راوستو بچي یو ښځه راله کوم بابا ستا خوښه ده نه زما د خوښې ده وکې که څنګه چل بابا چې ستا څنګه خوښې یو جینۍ مې صحیح کړې ده نو ښځه ورته وایي کوم ځای صحیح کړې ده وایي د فلانکي شپونکي لور ده وایي امیر المؤمنین تر مسلمانانو بادشاه زوی د شهزاده د بادشاه زوی او د شپونکي لور وایي ښځې چې کومه جینۍ وله کوم د الله نه یریږي زړه کې د الله یره پرته ده زړه کې د الله یره وه کوم ځای ته راورسېدله د شپونکي لور ده د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه اینګور ته جوړه شوه د بادشاه کور لراله د خلیفه د مسلمانانو او د نبی علیه السلام د دویم خلیفه کور ته الله راوست جی ملګرو څنګه تاسو ټول دا نننی بیان واورئ په دې کې موږ ته حضرت مولانا محمد ادریس صاحب د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د انصاف متعلق بیان وفرمایل امید لرم چې تاسو ټولو به دا بیان خوښ شوی وي او ان شاء الله ډېر ژر به یو نوی بیان ستاسو په خدمت کې زه راوړم تر هغې پورې چې کوم دی ما له اجازت راکړئ د الله پامان